د خیبر پښتونخوا د ملتپاله ګوند عوامي نشنل پارټۍ د صوبې صدر ایمل ولي خان ویلي چې د دوی ګوند کو په واک کې راغلو نو دوی به د بابړې د شهیدانو پوښتنه کوي. ایمل ولي خان وویل چې د کال 1940 په 12 اګست د هغې وخت وزیر اعلی قیوم خان د دوی په پرامنه مظاهرچیانو نه اتر سړډزې وکړې او 600 نه زیات پښتانه یې پکې ووجل چې بیا وروسته حکومت ترې په مړو تنانو د لګولو شوو ګولو تاوانونه خو هم غوښتل. ښاغلي ایمل ولي خان زیاته کړه چې تر څو پښتون قام ځان نه وي پیژندلی نو تر هغې به ځپلي کیږي، خو دوی به دغه قام ته ښایي چې د بابړې په مقام ظلم چا کړی و. کیس د ریوپن کولو مقصد چرې هم دا نه ده چې موږ د سزا ورکړو، بلکې زموږ د کیس د ریوپن کولو مقصد دا ده چې قوم ته، دنیا ته او د هر چا ته د واضح شي چې څوک په حق او څوک په ناحق. ایمل ولي خان د یو سوال په جواب کې چې نن هم د 1948 په رنګ په مظاهرو بندیزونه لګي نو حالاتو کې څه بدلون راغلی دی، نو هغه وویل زه هغه ګوند نه سیاسي ګوند ګڼم، نه هغه ګوند ما سیاسي ګوند ګڼه او نه به هغه ګوند زه سیاسي ګوند وګڼم. نمبر 2 دا حالات خدای خاطر وکړي، تاسو د نن حالات د 47 د خدای خدمتګارو حالاتو سره بشري حقوق دا دي چې تا دلته یو قانون شته، ته په دې کور ورتلی شي توړ پوړ کولی شي، که نه ته په دې کور نشي ورتلی او توړ پوړ نشي کولی نو که ته توړ پوړ کې بیا چې څه قانون دی به پته لګي. بیا دا نه ده چې بیا به ته په بشري حقوقو کې دننه پټېږي یا به په بله جامه کې پټېږي یا به ته ځان مظلم ښې. بهی داسې کار دی چې بالکل قانون شته، هر چا ته حق دی، خو دا حق چا ته هم نه دی میلاو چې هغه د کورونو ته ورننوځي او هغه د کورونو کې توړ پوړ وکړي او هغه د کورونه کې اور ولګوي. دا حق چا ته هم نه دی میلاو چې ته د په ریډیو سټیشن یا په پی ټي وي په دفتر ورځې او ته د هلته توړ پوړ کې او ته د هلته املاکو ته اور لګې. که ته دا لوبه کې نو که بیا ته له دې نه مبرئ بیا خو ته طالب یې، دهشتګرد دی. الریډي موږ یو فورس اینو چې هغه هر څه کوي خو د قانون نه مبرا دی. نو که ته دا عمل کې په دې عمل کې بیا به قانون پتا اثر کوي. که ته د توشخانې غلا کې نو ته به جیل ته ځې، په جیل کې ماشي می، په جیل کې مشانه می. لکه ته سوچو که هغه صاحبان دي دا ما به وایي دا برګر دي، د هغه ټوله نه لویه مسله څه ده، جیل کې ماشي دي. نو چې په ګرمۍ کې ماشي ني نو لکه تاسو سوچو کې چې یو سړی ماشو ته د ټینګې نه دی نو دی به درله څه تحریک وکړي او دی به درله څه ازادي وکړي. ایمل ولي خان د نوي وزیر اعظم ټاکلو په هکله وویل چې د باب سړی دی نو باب به راغوستی وي او ټولو ته معلومه ده چې باب څوک دی، خو باید په خیوات کې د راتلونکي انتخابات شفاف وکړي شي. د کیمرامین یاسر خان سره علف خان شیرپو، خیبر نیوز 400.